باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. د خوبونو باب شروع دی. اوس دې خوب دی با نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې چونکې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې خو نبی صلی الله علیه وسلم ژوندی وو، په خپله په ذات خود ژوندی وو، صحابه ولیده څه مسله به راغله صحابه ور وړاندې شو. اوس زموږ استاسو په دور کې یا د پیغمبر نه بعد د صحابهو کې یا د تابعینو چې کوم دور تبه تابعین په هغه ټایم کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی نه وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې تسلی او قسم نور کوي د ما خلقو ته چې ګورئ نبوت خو ختم شو، نبوت لاړلی، نبوت نشته، خو ګوره مبشرات یعنې زیرې ورکوونکي دا شته. هغه څه شی دي؟ هغه خوبونه دي د مسلمان. دا شپږ څلوېښتم جز د نبوت دی. نو خوب لیدل دا شپږ څلوېښتم جز د نبوت دی. دا معنا چې دغه د مسلمان خوبونه دا رښتوني دي. روایت کې راځي قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله صلی فرمایلی ان الرسالة والنبوة یقینا الرسالة والنبوة قد انقطعت یقینا دا ختم شوی دی. فلا رسول بعد ولا نبی زمانه وروسته نه پیغمبر شته، رسول شته نه نبی. رسول او نبی کې فرق څه دی؟ نو بعضې وایي چې دواړه یو دی او بعضې وایي چې نه رسول هغه چاته ویلی کېږي چې د هغه سره نوی شریعت وي، او نبی چې به ما قبل شریعت باندې عمل کوي. قال فشق ذلك على الناس. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په خلکو باندې درنه پرېوتله. یعنې مطلب چې هو دا پیغمبران هم ختم شو، انبیان هم ختم شو، دا به څه کېږي؟ فقال لكن المبشرات. نبي صلی الله علیه وسلم واورئ صحابه مبشرات دا باقي دي. فقالوا صحابه ویل یا رسول الله وما المبشرات. صحابه ویل ای د الله رسول الله مبشرات څه شي دي؟ زیرې ورکوونکي څه شي دي؟ مبشرات معنی زیرې ورکوونکي. قال رؤيا المسلمين. نبی اسلام ویل د مسلمان خوبونه، د مسلمان خوبونه. وهي جزء من اجزاء النبوه. دا د نبوت د اجزاونه یو جز دی. یعنی دا معنی د نبوت د اجزاونه یو جز دی. لکه څنګه چې پیغمبر څه وایي رښتونه دي، دغه شانې کې دا خوب د مؤمن مسلمان لیدل دا هم رښتونه دي. بل روایت کې راځي عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر. عطاء بن يسار د اهل مصر یو کس ته روایت کوي او دې فرمایي قال سألت ابا الدرداء. ما د ابو الدرداء نه تپوس وکړو عن قول الله عز وجل. د الله تعالی دې قولنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لهم البشرى فی الحیات الدنیا. دې لپاره به زیری وي په ژوند د دنیا کې. د دې باره کې دې تپوس وکړو چې دا د دې څه مطلب دی. فقال ما سألني عنها احد. وی ویلې ما نه هیڅ چا تپوس نه کړی دې په باره کې، هیڅ یو کس غیرک ستانه علاوه الا رجل واحد مگر یو کسان تپوس کړی. من سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه وخت نه چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی. کوم وخت چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی هیڅ چا رانه تپوس نه کړی، صرف او صرف تا کړی یو کس مخکې هغه رانه کړی. سألت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی. فقال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي ما سألني عنها. هیڅ یو کس زمانه تپوس نه کړی عنها د آیت باره کې احد یو کس غیرک ستانه علاوه. یعنی ابو الدرداء ستانه علاوه بل چا زمانه تپوس نه کړی د آیت باره کې، صرف تا وکړو. فقانو منذ انزلت. د کوم وخت نه؟ د هغه وخت نه چې دا آیت نازل شوی ده. دې معنی چې هم تپوس نه کړی. هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم. دا هغه خوبونه دي، هغه نیک خوبونه دي چې یراها المسلم چې مؤمنین، یعنی هغه نیک او رښتونی خوبونه چې مسلمان په خپل یې او ترا له یا بل یو مسلمان د لپاره په خوب کې یره فلان کې بیګم خوب کې لیدل چې داسې وي چې حرم شریف کې روان وي او طواف د کول او خسته احرام د تړلې و. یره فلان کې بیګم خوب کې ولې چې په جمعات کې او الله ته په سجده باندې پریوته. دا خوبونه یا په خپل یې یا په ولې. د بل روایت کې راځي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه قال اصدق الرؤيا بالاسحار. د ټول نرشتوري خوبونه هغه د سحر په وخت کې انسان مازه وخت چې کوم خوبونه خلک نه دا شي دا رښتینی خوبونه دي. ولی ځکه په دغه صورت کې یو خدای چې سړی بالکل په سکون سره وي، دا دماغ بالکل پرشر او خالی وي، دا د دماغ سره د معدې تعلقي او دا معده هم خالی وي. او بل دا چې
په دغه ټیم کې دغه فرشتې نازلېږي د دې مانځه لپاره. نو دا خوبونه دغه ټیم کې دا رښتونی دي. خو دې نه علاوه بیا نور خوبونه چې هغه سړی د سهار مونځ نه بعد چې هغه ټیم کې ویني یا بل ټیم کې ویني، دا ټیمونه چې هغې خوراک څښاک یې زیات کړی یا او یا دا چې په ټنشن کې وده شي، نو هغه خوبونه بیا رښتونه نه دي. ښه اصدق الرؤیا رښتوني خوبونه بالاسحار د سهار په وخت کې دي. عن ابي سلمة قال نبئت عن عبادة بن صامت قال سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ما د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړې عن قوله تعالی د دې قول الله تعالی بارک د الله تعالی دا قول چې کوم دی لهم البشرى فی الحیات الدنیا، د لپاره به زیری په ژوند د دنیا کې. قال هي الرؤيا الصالحه، نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ما چې تاسو کو چې دا د دې باره کې مې تاسو کو د آیات باره کې، نو قال هي الرؤيا الصالحه، دا آیات د رؤیا صالحه یعنی نیک خوبونو باره کې یراها المؤمن چې مؤمنی ګوري او ترا له یا د دې مسلمان لپاره دا په خو دا خوب لګدلی شي کتلی شي. یعنی دا معنا په خپله دا خوبي یا دا خوب ولا بل یو کس ګوري، دا هغه رښتوني خوبونه دي. فلهذا چې دغه خوب مسلمان ولیدل نو د لپاره په دنیا کې جیره دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لهم البشرى فی الحیات الدنیا، دې لپاره به زیری په ژوند د دنیا کې. دا همدغه خوبونه دي.